لارې چارې چې تا الله سره آشنا کوي هغو باندې پابند اوسه تر څو چې دنیوي او اخروي ژوند دې ډاډن او ښایسته وي. علماء کرام فرمایي چې په زړه کې د الله د محبت او مینې پیدا کولو لارې چارې درې دي. اول له نیکانو خلکو سره ناسته ولاړه د هغوی حالات پیښې او کتابونه لوستل. نیکو خلکو سره چې ته کښېنې نو چې نیکانو سره د محبت پیدا شو د دیو په وجه به ستا محبت له الله سره پیدا شي. د نیکانو خلکو کتابونه ولوله د هغو پیښې ولوله نو تا به د الله سره آشنا کړي د الله مینه به ستا په زړه کې ځای پیدا کړي. او که ستا ناسته پاسته د بدو خلکو سره وي چې د هغوی په زړونو کې د الله مینه نشته نور به تا هم د الله د مینې نه آشنا کړي. په زړه کې به د غمونه او دردونو ته ځای ورکړي. نه که ته غواړې چې الله سره د مینې لارې چارې ولټئ نو لیکانو خلکو سره د ناسته پاسته وکړه د هغو کتابونه د هغو پیښې ولوله. دویم د الله لورونې را په زړه کړه او په هغې باندې شکر ادا کړه. کم نعمتونه چې الله پر تا کړي دي هغه په خپل زړه کړه او د الله شکر ادا کړه. دریم د ژوند په ټولو چارو کې د سنتو پابند شه. د محمد رسول الله د سنتو چې کله پابند شي د الله اوامر او احکام ومنې نو ستا مینه به د الله سره پیدا شي. نن ورځ چې موږ په غفلت کې ژوند کوو که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي هغه دې لپاره چې دنیوي ژوند دنیوي مادیاتو دنیوي خواهشاتو موږ دوکه کړي یو ابدي ژوند دې زموږ نه هیر کړی نه. په یو مړۍ اوچه ډوډۍ باندې قناعت وکړه خو د خپل په ژوند کې الله سره مینه کوه. په خپل ژوند کې الله د ځان نه راضي کړه تر څو چې ستا ابدي ژوند الله درته ښایسته کړي. ځکه الله فرمایي چې تاسې زما سره اړیکې ټینګې کړئ او تاسو زما شئ بیا به زه په خپل کار ښه پوهیږم. تاسې ما راضي کړئ نو زه به له تاسې خوښ شم. اوس به راشو چې نیکمرغي په څه کې ده. آیا نیکمرغي په دې کې ده چې د ستا د الله سره مینه وي؟ هغه لارې چارې چې تا د الله سره آشنا کوي نیکمرغي په دې کې ده یا په دې کې ده چې ته د الله نه غافله یې ناسته پاسته دې له بدو خلکو او هغو کسانو سره یي چې د هغو په زړونو کې د الله ویره او د الله مینه نشته دی. نو ګرانه اوریدونکیه مسلمانې خورې او مسلمان وروره په ایمان او نیک عمل کې د ښه ژوند راز نغښتی دی. که ته غواړې چې ستا ژوند ډیر ښایسته تیر شي نو نیک عملونه کوه. د الله مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکه. پوهه او معرفت ترلاسه کړه. دینی کتابونه لوله ځکه چې په دې سره غمونه او اندېښنې لرې کیږي او تا د الله سره آشنا کوي. له ګناهونو توبه وباسه. د الله نافرمانی پرېږده ځکه چې ګناهونه او د الله نافرمانی ژوند تباه کوي. د قرآن کریم تلاوت ډیر کوه او د قرآن کریم د تفسیر مطالعه هم کوه. د الله ذکر ډیر کوه ځکه په دې سره زړونه ژوندي کیږي. د الله په ذکر سره زړونه ژوندي کیږي. هغه زړونه چې په هغو کې د الله یاد نه وي هغه زړونه مړه دي. نو د خپل زړه د الله په یاد سره تازه کړه ترڅو ستا مینه د الله سره پیدا شي. له خلکو سره ښېګڼه کوه چې په دې کې د زړه سکون دې نغښتی دی. زړه له حسد او کینې نه پاک وساته. بې ځایه خبرې او له اړتیا ډیر خوراک کول پرېږده. د نن په فکر کې اوسه. تیر هیر کړه او د راتلونکي غمونه په ځان مه باروه. په دې کې ستا نیکمرغي او د الله سره مینه نغښتې ده. په اندېښمنو حالاتو کې په ناوړو سوچونو پسې مه درومه. غصه مه کوه. په هر حال کې له صبر نه کار واخله. ځان له بښنې سره آشنا کړه. انتقام مه